یو سړی و د هغه دوه بیبیانې وې د یوې بیبي یو بچی و د بلې څلور بچي دا یو بچی چې و دا دیندار و دا د قرآن پاک حافظ و تراو کې به قرآن پاک اورولو او د کومې ښځې چې څلور بچي و هغه څلور بچي بدعمل و او هغې د خښتو بټۍ کې کار کولو یو کرت د افتایي نه وړاندې دې ورغې چې د خپلو وروڼو ته لږ نصیحت وکړمه ورغې او هغې ته یې وویل چې ګوره د افتاري وخت قریب دی راځئ په ارام باندې افتاري وکړې لمونځ به وکړې بیا تراویح وکړې نو بیا راځئ کار له ده چې ورته دا نصیحت وکړو هغې ورته وویل دا کړکۍ لږه کوله وکړه وګوره چې دا اور څنګه دې بلیږي که نه د کړکۍ کوله وکړه چې کړکۍ یې کوله وکړله دا رونه ظالمان یې ولګېدل او دا حافظ قرآن هلک یې په دې بټۍ کې دننه ورویشتو افطاري وخت هم تېر شو د تراویح وخت هم تېر شو حافظ صاحب را نغی خلق هم پریشان دي مور هم پریشانه ده مور خاوند ته وایي چې زما ستا په دې بچو باندې شک دی ما سره لاړه شه زه په دې باندې رپورټ کوم رپورټ یې باندې وکړو چې رپورټ یې وکړو پولیس راغی او لوډ سپیکر باندې اعلان هم وشو چې حافظ صاحب رونو په بټۍ کې غورځولي دي خلک هم راغلل پولیس هم راغلل د ده دا رونه یې ونیول چې پولیس وویل نو هغې حد وویلو چې مونږ هغه بټۍ کې غورځولي دي نو خلک راغلل د بټۍ هغه کړکۍ چې کوله وکړله حافظ صاحب الله رب العزت دغسې په دغه بټۍ کې روغ جوړ ساتلی دی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د نمرود په اور کې جوړ ساتلی دا د قرآن اعجاز دی الله پاک کله کله دغسې واقعات د مخلوق د عبرت دپاره ښکاره کوي حافظ صاحب یې راوښ کړو حافظ صاحب یې زه چې رونو بټۍ ته وغورځولم ما ته هېڅ قسم تکلیف نه دی رسېدلی ما د ماښام او د ماسخوتن مونځ هم دلته وکړو او یو بوډا سپین ږیری سړی راغی ما له افطاري م راوړله ما افطاري م وکړو او څومره قرآن پاک چې ما تراوو کې خلقو ته اورولو د هغه قرآن پاک تلاوت هم ما وکړو ما عرض دا کولو چې دا د خلقو چې شمدید واقعه او د ختم نبوت رسالې دا واقعه نقل کړې وه یو